تاسو عبادت کو من دون الله غیر د الله نه ان ينصرونکم بیستا سے امداد کولی شي او ينتصرون یا د خپل ځان لپاره بدل اغستې شي نه یو نشي کولی اکوب کیبو دی به الټه شي فيها پدې کې هم دوی والغاون او گمراهان وجنود ابلیس او لخر د ابلیس اجمعون ټول قالوا دی بوي وهم فيها يختصمون دی په دې جهنم کې ور سره خصومت کوي انت به یو بل سره بحثونه مباحثي عابد او معبود الله قسم دې په الله ان كنا بشک مغولا فی ضلال مبین په گمراه ښکار کې نو گمراه په کوم وخت کې اذن صبيكم چې کله موږ تاسو برابر ولې به رب العالمین رب العالمین سره وما اضلنا نه دې گمراه کړه موږ د پر الا المجرمون مګر دې مجرمانو گمراه کړیو اما لنا پس نبی زموږ د پر من شافعین څوک سفارش کوونکې ولا صديق حميم ان يدوس كرم مؤمنين اكثر دين مؤمنان وان ربك بشك استرب له العزيز الرحيم الله غالب او مهربان دے كذبت قوم نوح تكذب قوم نوح عليه السلام المرسلين پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم كل چه دې ورور ده غي الا تتقون آیات سنه یې الله ان لكم بشك استاذ رسول امين رسول مو امانتي پیغمبر ته الله د خبرو دغه پیغامات تاسو ته بالکل سید سالم رسول واتقوا الله ويرجد الله نواتيعون زما اطاعت کوي وما اسالكم زنه وړم تاسو نه عليه پدې باندې من اجر سمزدوري ان اجر لزما مزدوري الا على رب العالمين مگر رب العالمين الله مله دې ثواب راکړي واتقوا الله ويرجد الله نواتيعون زما اطاعت کوي نو قالوا دی وتوي اؤمن لك ايا من يقين كستا خبر وتبعك الارذلون او استا تبيدي زمو په منځ کې کمزوري دا کمزوري خلک دی غلامان دی او پلان کې دي دا خلک ستا تابع دي نو څه دا غوي سره ځای کیږي وتبعك الارذلون نو قال دوته وما علمي نشته زما علم بما كانوا يعملون غچ دوی عمل کو عزت دا په اعمال کې لويږي دا اعمال الله ته معلوم دي زما علم به نشته چې دا دوی ته چې کوم دي اسمره الله پاک عزت ورکي او سبحان مال ورکي سور دي وما علم ما كانوا يعملون دا په عمل باندې فضیلت ان حسابهم لا حساب الا على ربي مگر زما پر باندې لو تشعرون تاسو کویږي د اعمال حساب وسره راکې وما انا سني بطارد المؤمنين شعور کې د مؤمنانو ان انا نه يمس الا نذير مبين مگر يدون کې مخکار قالوا دی وتویل ان لم تنتهي كتمنى نشوي انه عليه السلام لو لتكونن خامخبت شيء من المخرجين لويستشونا مرجومين لويستشونا د پکانو به دی اور دی خبر نه قلارش يقال دوت ربي ازم رب قال ربي ازم رب ان قوم كذبوا بشك زما قوم زما تكذيبك زما خبره ولما دل مفتح بين وبينهم زما دین سی فیصله او فتح په فیصله کول سره ونجني ما تخلاص ادا کې ما یا غچ زما سره دي من المؤمنين تمؤمناننا وانجيناه الله فرمای مولا خلاص ورکو ما هو غچ د سره فل کلمه شو باغ کیشته ډکی کې دا د انسانانو نه د حیواناتو نه وسره د خوراکي ته دا ډکوا ثم اغرقنا به غرق بعض الباقين دا غد رستو باقي دوی کشته او چته شو دا باقي چې کوم الله غرق ان في ذلك بشك فذيك الايه النشانه وما كان اكثرهم مؤمنين او نو اکثر دین مؤمنان وان ربك بشك استرب له العزيز الرحيم خامخ غالب او مهربان دي كذبت عاد المرسلين تكذب له عاديان وانبياء اذ قال لهم كذبت عاد دا عاد په اتباع د قبيله سره عاد پر سړی د مذکر دی لیکن كذبت ویلې شي دا په اتباع د قبيله سره چې دا قبيله وجه کوم دنو دوی تکذیب کړو د انبيو دیو پیغمبر تکذیب داسې چې د ټولو انبيو تکذیب دي اذ قال لهم كل شيء ویل تاخوهم دا غیر هود عليه السلام الا تتقون الله تاسو د الله نه دی ګرځي إني لكم بشك زستعوذ دفع الرسول الأمين في غنبر ما أمانتي فاتقوا الله ويرجد الله نبات في عرض ما يتاعدكي وما أسألكم زنوار مستاذنا عليه فللتبليغ بان من أجر مزدوري إن أجر ينرزم مزدوري إلا على رب العالمين مقدام رب العالمين الله بما لدي أجر ركي أتبنون بكل رياء آیتاسو جوړوي په هر اوچت ځای باندې آیتن د نشانې په شکل تابسون عبس کوي دا قابل او تکړه طاقتور خلکو اوچت غر ډیر کې هغه به چې کوم دغه کتل پاکه به بلډینګ جوړ کو د ډیر نه بخکار کته ابا د پلان کې دا د پلان کې آبادی چې خلک مو پیژني د فقر باندې ځاله بلډینګ جوړ کړي وتتخذون تاسو جوړوي مصانع د مصنع جمع
ادا د ضرب صيغه هم ویلې شي او مصدر هم ویلې شي. لکه د ضرب صيغه شي تتخذون تاسو جوړوي مصانع حوزونه مصنع چې کوم کې کاری هغه چې کوم د کارونه ده حوزونه دا جوړ کې د اوبو تالابونه یا دا ضرب په ځای باندې مصدر صيغه وته بیا چې کوم د مصدر د معنا کاریګریان کارونه وتتخذون تاسو نسي مصانع کاریګریان مختلف کارونه لعلکم تخلدون تاسو کارونه کوي ګویا تاسو کې په دنیا کې همیشه د دې لګري تک نشته. و اذا بتوشتم کله چې تاسو د چا غریب کوي بتوشتم تاسو غریب کوئی جبارین د سرکشو جبارین د متکبرینو چا سره د ورانه دا سراله نو بیا به داسې کوشش کو چې هغه مکمل د بیخ نه ختم کړي. نو دی ورته وایي څوک داسې کړي ستا د چا سره ورانه راغلی خو یو کس دی نو هغه یو کس ته که تکلیف ورسېد دا نه چې تمام کورنۍ تمام خاندان یې برباد کړي. اذا بتشتم جبارین واتقوا الله ويرجد الله نوات يعور زما اطاعت وکي واتقوا الذي ويرجد هغه ذات نعمتكم چې هغه تاسو امداد کوي به ما تعملون هغه چې تاسو تعلمون تاسو کویږي امدکم دا یو ځل دې خبره اواله شو ابهام امدکم بما تعلمون دا الله دشمنان دي کافر دي هغه ته حواله شو چې تاسو کویږي وجه دا چې د الله نعمتونه دومره ښکار دي چې هغه بچا پټ دي کله دشمن هم دی د مخالف هم دی خدا نعمت خو مني چې دا بچا را کړي امدکم بما تعلمون تاسو کویږي کله خاموشي نو ته تفصیلا وخایا امدکم تاسو امداد کړي په نعم فسارو سبني رب زامن سرا وجناتنا فباغون سرا وعيون فچینو سرا دا د الله انعامات. اني اخاف عليكم بشك زيرك فتا سبحان عذاب يوم عظيم عذاب ورځ دوینا چې د قیامت ورځ قالوا دی ولته سواء علينا برابر ده فمن او عصتك تنسيت بأمن تقول يا تنكي من الواعظين تنسيت كون كنا كتنسيت كونكي بدي باندې زمو سفر وانشتي. ان هذا الا خلق الاولين ان هذا نه دستا وعظ الا خلق الاولين مگر د اخلاق د فخوانوني فخوان د غسل په قصې کوي وما نحن من غريب معذبين عذاب کړي شي موږ به څنګه عذاب راکړي. كذبوا ذي تكذيب كذا داود عليه السلام فأهلكناهم ما دي هلاك إن في ذلك بشك فديك الآية النشانة وما كان أكثرهم مؤمنين أو أكثر الذين مؤمنان وإن ربك بشك استرب هو العزيز الرحيم خامخا غالب أو مهربان دي. كذبت ثمود تكذيب كرو ثموديان المرسلين الأنبياء دیگه هم جمع ده د دې پیغمبر د حضرت صالح علیه السلام دا خبر نه انکار د ټول انبیو د خبر نه انکار دی. اذ قال لهم اخوهم کله چې ویل ترور دغوی صالح علیه السلام الا تتقون الله تاسو د الله نه یریږئ. انی لکم بشک تاسو د رسول امین پیغمبر ما امانتی فتقوا الله لا ویریږئ والا واطيعون زما اطاعت وکئ وما اسالکم علیه زنغلم تاسو نه پدې باندې من اجر سمزدوری ان اجرنا زما مزدوری الا مگر على رب العالمین ورب العالمین. مسلمان او داعی چې سکار کی دنیا کې دا عوض نه وړه عوض به تعالی الله درکې الله به درکې دا غي ثواب دا غي بدلا. اتو ترکون آیات سو پر خودل شی فی ما ها هنا پدې ژوند کې امنین فامن تاسو چې پدې کوم حالات پاتې دسه په پاتې شي نه بی جنات و عیون پدی باغونو کې پدی چینو کې وزروع په فصلونو کې ونخلنا په کجورو کې طلعها چې دا امي به حدیم دا نرم او نازک وتنحیتون تاسو تراشی من الجبال دغرودنا بیوتن کورنا غرکان اتراشی ځان په کې کور جوړ کې فریقین هغه کې تاسو خوشالي کوي بنا تکبر. اتقوا الله ويرجد الله نواتيعون زما تابعداري والله اعلم والله ولا تطيعوا تاسو تابعداري کوئی امر المسرفين دا امر د مشرکین دا چې کوم د دوی مشرک هغه مشرک الذين لا كسان يفسدون في الارض دي فساد کی فزمک کی ولا يصلحون دوی اصلاح نه کوي. قالوا دی ورته انما انت من المسحرين بشک پتا سحر کړی شوی دی من المسحر سحر د باندې کړی شوی دی نو ویته لیونی ما انت تن الا بشر مثلنا مگر انسان زمون پشان فاتی بی آیت دا تو کا نشانه سره ان كنت من الصادقين کی تدریشتوننا پدې نشانه پیش کړ دا نه چې کې صالح علیه السلام دا سره ډایرکټ ته نشانه پیش کړ
بلکې دوی مطالبه وکړه چې دا کاڼي دې وخوځېږي د دې دې وخروځي هغه دې 12 میاشتې پلار به وي هغه دې په داسې رنګ وي بیا به موږ ګورو بچې به راوړي د دې فرمایش نو قال له هذه ناقة دا أخذ لها شرب دا بس كلبي ولكم استاذ لپاره شرب سكلبي يوم معلوم يورد بستاس يوم دهغي ولا تمسوها تاسو دا موسكي بيسو تكليف سره فيأخذكم وبني ستاسو عذاب يوم عظيم عذاب دورزي لوي فعقروها دي زخمي کړه دا وخه ردي راجم شو بدمعشان قدار ابن صالح د زنانا یا د مال متاع دا غچ کوم د لارچ ورکړې شو فعقروها زخمي کړه وخه فاصبحوا اكرز للذين من بيمانا فاخذهم العذاب وليذل العذاب ان في ذلك بشك فذيك الايه النشانه وما كان اكثرهم مؤمنين او لو اكثر بين مؤمنان وان ربك بشك استرب له العزيز الرحيم خامخ غالب او مهربان دي صلى الله تعالى على محمد واله واصحابه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه اله العالمين جدا كم رسول الله بخبر دربار قبول کی الله زمون جون زندگی بخبر کتابات خسته کی رسولت پیغمبر فیصله باندې خسته کی اله العالمین ونه مسلمانان دسته حاضری کی الله دنیا آخرت خسته کی خپل حاجتونو سره رضی الله حاجات زمون پوره کی د دین وی د دنیا وی د آخرت وی الله تمام هوای پر احسان زمون پوره کی الله مصیبتونو نه تکلیفونو نه امتحاناتو نه زمون حفاظت وکي الہ العالمین داخل علاقه د علماء طالبانو سره الله مینا کوي تو سره مینا وکي د دوی حاجات پوره کوي الله دغه حاجتونه پوره کوي د دې کلی باندې د خپل رحمت صادر کور کوي الله په دې ملک امن راوستل کوي الله د دې ملک حفاظت وکي د تمام اسلامي ملکونو الله حفاظت وکي الله زموږ د دین حفاظت وکي زموږ د مرکزونو د جماعتونو د خانقاهونو الله حفاظت وکي پروردگار زموږ نوجوانان بچی نوجوانان بچیان د هغوی د عقایدو د اعمالو د پاک دامنو الله حفاظت وکي د خوښې ځایونو کې الله کورونه آباد کړي د چا اولاد دی الہ العالمین نیک اولاد نصیب کړي چا اولاد نافرمانه الله د مور او پلار تابعداري وګرځولی کړي د هغوی د سترګو د یخوالي ذریعه کړي الله ژوند زموږ د سکون او د خوشحالو کې افاتونه زموږ حفاظت وکړي اخر خاتمه زموږ په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه